راځي بیا ټوله ورځ کې تور مخ زه چې ووینم سار سحر د مور مخ پښتانه یو که یې حق رانه خپل وغوښت بیا په مرګ نه جیرو د خپلې خور مخ. ټولو نه مخکې ټولو مشرانو قدردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته مو دعوت راکړه، موږ ته مو مینه راکړه، موږ ته مو قدر راکړه او په دومره ښکلي پروګرام چې وقار صاحب خبرې وکړې، ملک صاحب خبرې وکړې، چې کومې خبرې زه کول غواړم هغه ملک صاحب کړي دي، نو بیا دوهراول کول نه دي پکار. د ملک صاحب والا یوه خبره چې سونی ملک ما ته په خپله باندې ویلي دي چې موږ زمدي یو نو انشاءالله په جنوبي اضلاع چې به داسې معذوری نه پاته کېږي چې هغه د ویلچیر وس نه لري او موږ یې ورته ونه رسو. نو ټولو مروت خانې نه مو دا خواسته چې یو ملک صاحب دنو چې چاته الله دولت ورکړی ده، چې چاته الله چې ورکړي دي، دا فانی دنیا ده، دا امتحانی دنیا ده، دا لوی رب چې دای کمزوری پیدا کوي او تا موږ ته چرا کوي، دا لوی رب موږ هم کمزوري پیدا کوای سي، موږ هم په امتحان وتیا اچوای سي، موږ هم بیماروای سي. الله مو د امتحانونه وساتي. او دومه خبر د منصور کمیټۍ نه چې دلته چوره مشران دي هغو نه مې دا خواسته چې د خپل دا کمیټۍ دا د یو کور غوندې حساب چې وګڼي، لکه یو کور په بنده باندې سړی زړه خوري، په خپل ورور باندې سړی زړه خوري، په خپل بچی باندې سړی زړه خوري. موږ په معاشرې چې یتیمان مسکینان نن سحر چې لړې وې سار سباورو قسم په خدای چې 3 یتیمان بچی رالو کور ته او یوه بچنګۍ پښې بل وه او د 2 چپل په پښو وه، سخت ټمپریچر چې و 8 بجې وې سار سباور 8 کیلومیټر یا 9 کیلومیټر پیدل سفر کړی و. آیا په د دوره وطن چې زه ودان یم که زه داسې ستر سړی یم، خو په موږ چې احساس نسته، په موږ چې انسانیت ختم ده، نو خواست مو دا خبره دلته دغه کمیټۍ دپاره کوم چې تاسو نه مې دا خواسته چې د تاسو بچنګای، د تاسو یتیم، د تاسو معذوری زاهد کشمیروال ته یا ملک وقار ته یا بل ملک ته ټلیفونان کوي او خواستونه منتونه کوي، نو تاسو ته پکار ده چې چوره نوکر پیشه دي، چوره کاروباري دي، دا دې کمیټۍ سره په هرې میاشتې باندې خپل تعاون جاري ساتو. کمیټۍ ملګرو نه مو خواسته چې سیاسي دور ده، سیاست اوټ وچ په ولاړ ده، دا شاید سخت امتحان ده، اوټ هم امتحان ده، هر چا دپاره امتحان ده، چا اوټ ته ولاړ ده هغه دپاره امتحان ده، چا چوک اوټ ورکوي هغه دپاره امتحان ده. سیاست ضروري ده، هر سړی سیاسي ده، خو دا کمیټۍ د سیاست نه پاکه کي، دا د یو کور مثال وګڼي. ټولو نه مو خواسته چې په دې کمیټۍ د اعتماد وکړي. کمیټۍ نه مو دا خواسته چې د خپلو کلیوالو د مشرانو د قدردانو اعتماد دې نه خرابوي. نوجوانانو انقلاب ته راوتل پکار دي، لکه سیلاب چې په چپوجي داسې تلل پکار دي. ماحول خراب دی، معاشره د جنگ جګړو ډکه، دې معاشرې نه نفرتونو ختمول پکار دي. په خپل درد خو جناور هم ښه پوهېږي خدایا، مونږ لا شعورو ته د بل په درد ژړل پکار دي. دا غم ژپلی قوم ډېر تنګ د کشمیروال زاهده، دلته ټوپک په ځای قلم راخورول پکار دي. والسلام.